غواړئ چې نن د جمعې مبارکې په ورځ باندې ستاسو دعاګانې الله جل شانه قبولې کړي، نو دغه ویډیو خامخا وګورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې یو وخت یو ساعت داسې دی چې په دې کې الله جل شانه د خپلو بندګانو دعاګانې قبلوي. یعنی د جمعې مبارکې په ورځ باندې کوم مسلمان چې دعا په دغه وخت کې وغواړي نو الله جل شانه به د دعا خامخا قبلوي. نو لہذا هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې دی او په دغه وخت کې دعاګانې قبلیږي، هغه وخت په دې کې تقریبا 40 اقوال دي. حدیث کې خو راغلي دي، خو بیا پکې علماو ډیر بحث کړی چې دغه وخت کوم وخت دی، د مازدیګر وخت دی، د ماسپښین وخت دی، د سحر وخت دی، د خطبې وخت دی. تقریبا 40 اقوال دي پکې، 40 اقوال. نو لہذا زه تاسو ته هغه وخت ښودل غواړم چې په هغې کې اکثر علما متفق دي، یعنی ډیر شه علما په دې خبره باندې اتفاق کوي چې دغه وخت دا د مازدیګر وخت دی. د مازدیګر وخت کې به بیا څنګه دعا به څنګه غواړي او په کومه طریقه به یې غواړي او په کوم وخت کې به یې غواړي، د مازدیګر خو ډېر لوی وخت دی. نو لہذا طریقه علماء کرامو دا ښودلې ده، دا یې بیان کړې ده چې کله تاسو د مازدیګر مونځ وکئ او د مازدیګر مونځ نه پس تاسو په خپل ځای باندې کښېنئ، ذکر اذکار کوئ، دعاګانې غواړئ. بیا چې کله د مازدیګر وخت په ختمېدو شو او د ماښام وخت دا را داخلېدو ته نږدې شو، نو په دغه وخت کې وایي تاسو لاس اوچتوئ د یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم په ذکر سره د خپل رب نه دعاګانې غواړئ. څه چې ستاسو حاجتونه دي، څه چې ستاسو ضروریات دي او څه چې ستاسو په زړه کې دي، هغه ټولې دعاګانې خپل رب ته ورمخې ته کوئ، د خپل رب نه غواړئ. نو انشاءالله العظیم الله جل شانه به ستاسو دعاګانې قبولې کړي. نو لہذا د مازدیګر وخت، د مازدیګر د مونځ نه پس تر ماښام وخته پورې دغه وخت چې دی، دغه په دې کې اکثر علما وایي چې په دې کې د دعاګانو د قبلېدو هغه ګړی، هغه وخت د جمعې د ورځې په دې کې دی. نو لہذا دغه وخت مه مس کوئ، مې ترلاسه ورکوئ، ټول ملګري د دعاګانو اهتمام کوئ. انشاءالله یوه جمعه نه بله جمعه به الله جل شانه ستاسو دعاګانې قبولې کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.